بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 95 نمبر درس دی او فصل نمبر 12 د مرفوعاتو بحث شروع دی. دنه مخکې درس کې مونږ ویلو چې د فاعل باره کې بحث کړو، بیا مې وی چې فاعل دوه قسمه دی. یو فاعل اسم ظاهر وي یعنی ښکاره اسم وي، مونږ ته په نظر راځي. یو ضمیر په شکل کې وي، اسم ښکاره نه وي، د ضمیر په شکل کې وي. هغه اسم ظاهر چې دی که نه ښکاره اسم، لکه مثلا نصوره زیدون، دا زیدون ښکاره اسم دی. نو دا د نصوره فعل نه پس ښکاره اسم راغلی، نو دې ته فاعل اسم ظاهر وایي. او یو ګورئ د فاعل اسم ضمیر وي، لکه ګورئ نصرتو ما مدد کو، نو دا تو پکې ضمیر فاعل دی، ښکاره اسم ورته نشته مخې ته د فعل نه پس. او د فعل نه پس ګورئ نصوره معنی د هغه مدد کو، په نصوره کې دننه هو ضمیر پټ دی، نو ګورئ هغه ضمیر فاعل شو. نو ګورئ دا فاعل به یا اسم ظاهر وي یعنی ښکاره اسم به وي، یا به اسم ضمیر وي یعنی ښکاره اسم به نه وي. نو چې دا کوم اسم ضمیر دی بیا دا دوه قسمه دی. دا اسم ضمیر دوه قسمه دی، چې ښکاره اسم نه دی که نه، دا دوه قسمه دی. یو ته وایي ضمیر بارز او یو ته وایي ضمیر مستتر. ضمیر بارز څه ته وایي؟ یعنی ښکاره ضمیر چې د هغې څه علامت ښکاري. او ضمیر مستتر څه ته وایي؟ پټ ضمیر چې هغه د هغې څه علامت نه ښکاري، هغه صیغه کې دننه پټ وي. ټیک شوه؟ نو ګورئ ضمیر بارز چې کوم دي که نه، چې ښکاره ضمیر دي، نو هغه دا دي یو څو صیغې دي، هغه درته زه اوس وایم. 12 فعل ماضي 12 صیغو کې، فعل ماضي 12 صیغو کې، د 12 صیغو کې ضمیر بارز وي، بارز ښکاره ضمیر وي، پکې څه نه څه علامت ښکاره وي د هغه ضمیر فاعل. ټیک شو؟ د فاعل څه نه څه علامت ښکاره وي. او چې کوم ضمیر مستتر دی که نه، نو هغه د فعل ماضي 2 صیغې دي، د فعل ماضي 2 صیغې، فعل ماضي 2 صیغې چې دي، یو دی پکې ضربه او بل دی ضربت. نو دا ضربه چې دی که نه، دی کې دننه هو ضمیر فاعل دی، هو ضمیر هغه پکې مستتر دی. مستتر معنا د پټ ضمیر دی، ښکاري په دې کې نه. په دې ضربه کې وګوره هو ضمیر نه ښکاري. او په ضربت کې وګوره هیه دی، هیه ضمیر فاعل دی. نو په دې ضربت کې دننه نه ښکاري، دا هیه پکې مستتر معنا د پټ ضمیر ښکاري نه، دا هیه په دې ضربت کې نه ښکاري، او نه دا هو په ضربه کې ښکاري. په ضربه کې هو نه ښکاري، نو دا هو ضمیر مستتر دی. مستتر معنا د پټ ضمیر دی، پټ ضمیر. دلته ورته زه لیکمه پټ ضمیر. او دا مستتر معنا د ښکاره ضمیر. نو ګورئ چې کومه د ماضي دي که نه، ماضي فعل ماضي 12 صیغو کې ضمیر ښکاره دی، ضمیر ښکاره. ټیک شوه؟ ضمیر پکې ښکاره دی. او چې کوم 2 صیغې دي، دا دوه په دې 2 صیغو کې ضمیر مستتر وي، یعنی ضمیر پکې پټ وي. ښه جي؟ نو دغه 2 صیغو نه علاوه دا چې کوم 12 صیغې دي هغه مې دا دي لیکلي دي. نو ګورئ په دې ضربت کې چې دی که نه، ضربت کې دا ضمیر بارز معنا د ښکاره ضمیر. نو ګورئ په ضربت کې دا تا ضمیر دا فاعل دی، دا تا ضمیر فاعل دی. ټیک شوه؟ ضربت دا پکې بارز دی. ضربته کې وګوره، ضربته کې دا تا ضمیر دا فاعل دی. ټیک شو؟ ضمیر فاعل، ضمیر بارز فاعل دی. او ضربتما کې دا تما ضمیر دی، دا پکې بارز دی، ښکاره ضمیر دی، دا پکې فاعل دی، ښکاره ضمیر فاعل دی. ضربتم کې دا تم ښکاره ضمیر فاعل دی، دې ته ضمیر بارز وایي. ضربتی کې دا تی ضمیر بارز دی، فاعل دی. دا ټیک شو؟ ښکاره ضمیر پکې دی. ضربتما کې بیا دا تما ضمیر بارز فاعل دی. ضربتن کې دا نون چې دی که دا نون ضمیر بارز دی، دا نون دا د ضربتن کې دا نون ضمیر بارز دی. په ضربنه کې او ضربتن کې دا نون چې پکې کم دی که نه، دا ضمیر پکې بارز دی. ټیک شوه؟ ضمیر بارز یعنی ښکاره ضمیر، د ضمیر علامات پکې ښکاري. ټیک شوه؟ دا ضمیر فاعل وي. په ضربتو کې دا تو ضمیر بارز فاعل دی، ضمیر بارز فاعل دی. ضربنا کې دا نا چې دی دا نون الف نا
دا ضمیر بارز فاعل دی. ضربا کې دا الف ضمیر بارز فاعل دی. ضربو کې دا واو ضمیر بارز فاعل دی. ضربتا کې دا تا ضمیر بارز فاعل دی. او ضربنا کې بیا دا نون ضمیر بارز فاعل دی. دا نون ضمیر بارز فاعل. ٹھیک شو دی. نو دا 12 صيغې داسې دي چې په دې کې دا ضمیر بارز وي. 12 صيغو کې ضمیر بارز وي او 2 صيغو کې ضمیر مستتر وي. یو پکې ضربه دی یو ضربت دی. نو د 2 صيغو کې ضمیر دغه دی مستتر دی پټ دی پکې. او دلته ورته ما ښکاره لیکلي معذرت غواړم دلته کې دا چې کوم 2 ضمیر دي مستتر معنا پټ ضمیر. ٹھیک شو. نو دا 12 ضمایرو کې د فعل ماضي 12 ضمایرو کې دا 12 صيغو کې ضمیر بارز وي او په 2 صيغو کې ضمیر مستتر وي. د فعل ماضي په 12 صيغو کې ضمیر بارز وي یعنی ضمیر پکې ښکاره وي هغه فاعل ښکاره وي. ٹھیک شو. فاعل پکې هغه ضمیر شکل کې ښکاره وي. او 2 صيغې دي ضربه او ضربت. ضربه واحد مذکر غائب او ضربت واحد مؤنث غائب. واحد مذکر غائب او واحد مؤنث غائب دي 2 صيغو کې ضمیر مستتر وي یعنی پټ وي پکې ضمیر پکې دن نه وي. په ضربه واحد مذکر غائب کې هو ضمیر وي او ضربت واحد مؤنث غائب کې هي ضمیر وي. ٹھیک شو. او دا نور ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربا ضربنا او ضربا ضربو ضربتا ضربنا. په دې کې ضمیر دا پکې بارز وي ښکاره وي پکې. ټیک شو. ضمیر ښکاره دي. او دا 2 صيغې چې کوم پټ دي هغه درته اوس وایي ضمیر مستتر یعنی پټ ضمیر. ضمیر مستتر یعنی پټ ضمیر. لکه په ضربه کې هو ضمیر مستتر دی یعنی پټ دی پکې. او په ضربت کې هي ضمیر مستتر دی. ٹھیک شو. په ضربه کې واحد مذکر غائب صيغه ضربه په دې کې هو ضمیر مستتر دی. او ضربت دې کې واحد مؤنث غائب صيغه ده په دې کې هي ضمیر مستتر یعنی پټ ضمیر دی. مستتر پټ ته وایي بارز ښکاره ته وایي. او د فعل مضارع په 15 صيغو کې ضمیر مستتر وي. 15 صيغو کې ضمیر پټ وي. 15 صيغو کې ضمیر پټ وي. لکه په یضرب واحد مذکر غائب. یضرب واحد مذکر غائب ده. یضرب واحد مذکر غائب د پاغي کې هو ضمیر مستتر دی پټ دی پکې. ٹھیک شو. او تضرب واحد مؤنث غائب ده. واحد مؤنث غائب صيغه ده په دې کې هي ضمیر مستتر پټ دی. بیا بل تضرب واحد مذکر حاضر ده. 2 ځل تضرب ده. یو تضرب دا ده یو تضرب دا ده. نو دا اوله تضرب چې ده دا د واحد مؤنث غائب صيغه ده او دا دویمه تضرب چې ده دا د واحد مذکر حاضر صيغه ده په دې کې انت ضمیر مستتر دی. ٹھیک شو. او بیا په اضربو واحد متکلم صيغه کې انا ضمیر مستتر دی. او په نضربو کې تثنیه او جمع متکلم صيغه چې ده په دې کې نحن ضمیر مستتر دی. نو په دې 15 صيغو کې ضمیر مستتر دی. او د فعل مضارع باقی صيغو کې ضمیر بارز یعنی ښکاره وي. باقی 9 صيغو کې ضمیر د فعل مضارع په 9 صيغو کې ضمیر بارز وي ښکاره وي او په 15 صيغو کې ضمیر مستتر وي. ٹھیک شو. لکه یضربانی تثنیه مذکر غائب چې ده کنه په دې کې الف ضمیر دی. ٹھیک شو. دا ضمیر بارز دی. او بیا 3 ځل تضربانی په دې کې الف ضمیر بارز دی. ٹھیک شو. او په یضربون واحد جمع مذکر غائب او تضربون جمع مذکر حاضر په دې کې واو ضمیر بارز دی. دا واو پکې دا فاعل دی ضمیر دی پکې. ٹھیک شو. او په یضربنا او تضربنا دا 2 د جمع مؤنث صيغې دي په دې کې نون ضمیر بارز دی. یضربنا او تضربنا کې نون ضمیر بارز دی. او تضربینا واحد مؤنث حاضر صيغه. واحد مؤنث حاضر صيغه چې ده په دې کې یا ضمیر بارز دی. ٹھیک شو جی. نو ګورئ ورته داسې یضربو دا یضربو چې دی دا واحد مذکر غائب صيغه ده. او بیا تضربو دا واحد مؤنث حاضر صيغه ده. دا واحد مؤنث غائب صيغه ده. او بیا تضربو دا د واحد مذکر حاضر صيغه ده. اضربو دا د واحد متکلم صيغه ده. او نضربو دا د تثنیه او جمع متکلم صيغه ده. نو یضربو کې هو ضمیر دی دا پکې مستتر دی. هو ضمیر مستتر. او تضربو واحد مؤنث غائب صيغه چې په هغه کې هي ضمیر مستتر دی. ٹھیک شو. او بیا دا تضربو دا د واحد مذکر حاضر ده په دې کې انت ضمیر مستتر دی. انت ضمیر مستتر.
او اضربو واحد متکلم ده نو دې کې انا ضمیر دی، انا ضمیر مستتر فاعل دی. او نضربو په دې کې نحنو ضمیر بارز ضمیر مستتر فاعل دی. ٹھیک شو جی. نو دا پنځه صیغې داسې دي د فعل مضارع چې په دې کې ضمیر مستتر دی، پټ دی، پکې ضمیر پکې پټ دی. په یضربو کې هوا، تضربو کې هیا، بل تضربو کې انت، او اضربو کې انا، او نضربو کې نحنو. دا ضمایر په فعل مضارع کې پټ دي. اوس دا باقي چې کومې صیغې پاتې شوې نو ګورئ یضربانې کې دا نون چې دی دا نون دې ته نون اعرابي وایي، نون اعرابي. او دا الف چې دی که نه دې الف ته ضمیر بارز وایي، ضمیر بارز ٹھیک شو، ښکاره ضمیر وایي. دا خو یضربانې دی. بیا درې ځل تضربانې دی، تضربانې په دې کې هم دا نون اعرابي دی او دا الف پکې فاعل دی. بیا بل تضربانې دی، په دې کې هم دا الف چې دی دا فاعل دی او دا نون پکې نون اعرابي دی. بیا بل ځل هم تضربانې دی، نو دې کې دا الف فاعل دی او دا نون اعرابي دی. ٹھیک شو. نو دې درې ځل تضربانې، یو ځل یضربانې دی او درې ځل تضربانې دی. ٹھیک شو. یو ځل یضربانې تثنیه مذکر غایب صیغه ده، بیا ورپسې تضربانې دا تثنیه مؤنث غایب صیغه ده، بیا تضربانې تثنیه مذکر حاضر ده، بیا تضربانې تثنیه مؤنث حاضر ده. ٹھیک شو. نو په دې کې چې دی اوس دا یضربانې په دې کې الف دی. اوس یضربونه دی، یضربونه دا جمع مذکر غایب صیغه ده، یضربونه. نو په دې کې دا واو ضمیر ضمیر بارز فاعل دی، بارز فاعل دی. او دا نون چې دی ته نون اعرابي وایي، نون اعرابي. ٹھیک شو. په دې کې هم دا نون اعرابي دی. ٹھیک شو. دې کې هم دا نون اعرابي دی او په دې کې هم دا نون اعرابي دی. ٹھیک شو. یضربونه. اوس تضربونه په دې کې هم دا نون اعرابي دی او دا واو پکې ضمیر بارز مستتر دی، د ضمیر بارز فاعل دی، ضمیر بارز ښکاره فاعل دی. ٹھیک شو. اوس یضربنه او تضربنه، یضربنه او تضربنه. نو یضربنه دا د تثنیه دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده، جمع مؤنث غایب. په دې کې دا نون ضمیر چې دی که نه دا نون ضمیر فاعل دی، نون ضمیر بارز فاعل. او تضربنه دا جمع مذکر دا جمع مؤنث دغه ده جی، جمع مؤنث حاضر ده. نو په دې کې هم دا نون ضمیر بارز دی، نون ضمیر بارز ښکاره ته وایي ښه جی، بارز فاعل دی. صحیح شو جی. او تضربینه واحد مؤنث حاضر صیغه ده، تضربینه په دې کې دا نون چې دی دا نون اعرابي دی، دا غورځېږي، ها اعراب حالت کې دا غورځېږي. او دا یا ساکن د نون اعرابي نه مخکې چې دا یا ساکن ده که نه دې یا ساکن ته نون یا ضمیر بارز فاعل وای. ٹھیک شو جی. نو په دې ګورئ دا یو صیغه شوه یضربانې، دا تضربانې چې دی دا دوه شوه، دا بله تضربانې درې شوه، دا تضربانې څلور شوه، یضربونه پنځه شوې، تضربونه شپږ شوې، یضربنه اووه شوې، تضربنه اته شوې او تضربینه نهه صیغې. نو په دې نهه صیغو کې ضمیر بارز وي او په دې پنځو صیغو کې ضمیر مستتر وي. ٹھیک شوه. په دې کې ضمیر مستتر یعنی پټ ضمیر مستتر. او دا چې کومې دي که نه دا دی زه د دې نه دا کار خطاومه،
دا 15 صيغې چې دي دا 9 صيغې دا 9 صيغې دې کې ضمیر نو په دې 9 صيغو کې ضمیر بارز فاعل وي ٹھیک شو جی نو دا زمونږ د نن ورځې درس و په دې کې ښه خواري وکړو محنت وکړو دا مضارع چې دی که نه دلته کې مونږ ته اوس ښایي وایي د مضارع په 15 صيغو کې ضمیر مستتر وي لکه په یضربو کې هو په تضرب واحد مؤنث غایب صيغه کې هیا او په تضرب واحد مذکر حاضر صيغه کې انت بیا په اضرب واحد متکلم صيغه کې انا ضمیر دا بارز فاعل دی او په نضرب تثنیه و جمع متکلم صيغه کې نحن ضمیر مستتر دی ٹھیک شو ضمیر دا پکې مستتر دی ٹھیک شو دا پکې پټ دی او د مضارع باقی صيغو کې ضمیر بارز یعنی ښکاره دی په دې کې ضمیرونه ښکاره دي ټیک شوه دا څه کوم صيغې دي یضربو بیا تضربو بیا تضربو بیا اضربو بیا نضربو دې 15 صيغو کې ضمیر مستتر دي یعنی پټ دي پکې او په باقي 9 صيغو کې ضمیر بارز یعنی ښکاره وي ٹھیک شو لکه یضربانی تسنیه مذکر غائب کې الف ضمیر دی بیا په تضربانی 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 په دې کې هم الف ضمیر بارز وي ښکاره وي ټیک شو په یضربانی کې هم الف ضمیر بارز وي او دا درې ځل تضربانی چې په دې کې الف ضمیر بارز وي ټیک شو د تسنیه دا د فعل مضارع کې چې تسنیه کوم څلور صيغې دي یضربانی تضربانی 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 په دې کې الف ضمیر صاغر ضمیر بارز دی فاعل دی او دا کم نون چې په اخره کې دی یضربانی نی تضربانی 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 نو دې کې چې رقم نی دی کنه دا نون زیر نی دا نون اعرابي دی دا د بعض حروف د وجه دا ختميږي او په یضربون او تضربون کې چې دا کوم اخري نون دی کنه دا نون اعرابي دی او دا واو پکې دی یضربو بو کې دا کوم واو دی او تضربون په دې کې دا کوم واو دی دې کې دا واو ضمیر بارز دی ٹھیک شو او په یضربنا تضربنا دا دوه د جمع مؤنث صيغې دي دا دوه د جمع مؤنث صيغې دي په دې کې دا نون ضمیر بارز دی که یضربنا د غایب مؤنث جمع وي او که دا تضربنا چې دا د حاضر مؤنث جمع ده نو په دې دواړو کې چې کوم دا اخري نون دی دا نون ضمیر بارز دی ٹھیک شو او په تضربین واحد مؤنث حاضر صيغه کې دا یا چې دا ضمیر بارز دی او دا نون چې پکې اخري کم دی کنه دا نون اعرابي دی نو وو صيغو کې نون اعرابي دی ٹھیک شو نو دغه نون اعرابي نه علاوه چې دا کم ورسره مخې سره کم ضمیر الف وي یا نور کم وي دغه ته ضمیر بارز وایي ٹھیک شو نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام